ولسو کې سوی او بیا نګویا کې مال په طریقه جمع کول په طریقه صرف کول ولې ډیر غټ شی دی د دنیا مال په حرام جمع کول په ناکاره مقامت صرف کول دا ډیر ناکاره شی دی دوه په ایمان کې خبره کوا دنیا خهم ده دنیا بد هم ده الا تنفذوا كنوزي عذاب الله سره عذابا اليم او استبدل قوما غيركم فبدل کې براو یو قوم تاسو نه غیرو یا په صفاتو کې بدل یا په ذواتو کې بدل سو کوئی دا ایرانیان دي سو کوئی یمنیان دي سو کوئی نور ولا تضره نقصان شي الله تخشي ان اسو غلاګایو کې تاسو شي کوله یا پیغمبر ته الله پرسه الا ترسو کې تاسو مدد پیغمبر نه کوي نو خیر دی فقط نصره الله الله یې مدد کړي دی بیا با اعتراض راځي الا ترسلو شرط جزاء پکې جمله فعلیه ماضیه شولا ک التاف فآینده کې مدد نکوي نو الله گذشته زمانه کې مدد کړي دا خو نه جوړيږي جواب پکې محذوف شي او دا ودال الجواب شيخه الا تنصرو الله به مدد وکړي الا تنصرو فینصره الله او زکه چې الله یې مدد کړي دی الا تنصروا فانصر الله اذ قد نصره الله ثاني سن پراش حالت کې چې دا پیغمبر چو یو په دو کې ترجمه دویم په دو کې نه یو احد اثنين دغه ثلاثه ترجمه ده یو په دریو کې دا ضربه یو په سلور کې سوایا یو تن اذ هو في الغار فوق الدوار بغار کې غار په دې غر کې یو کولا او دې تسویل شي مراد د غار نه وای یو سرنگ دی د غار ثور ته وایي د ثور غلطه او چرته کې دا یو غر دی په جهت په یمانی کې د مکې نه په مدل د ګنټي مزل باندې پوه شو چې کله مکې ته لاړ او مکې داسې روان شي داسې غار ثور او حیران په دې طرف باندې ما ته د سبحات دواړه نو غار ثور کې پیغمبر خدا ته هجرت تطلو نو ال تپرشو او په دې حرا کې به خپل عبادت کو د پیغمبرین قبل او بیا راځي پیغمبر خدا غار کې درې ورځې پاتې شو امام احمد په زمانه فتن قبر کې قرآن کې هم درې ورځې پاتې شو په غار کې دې زم پاتې شو چې بغداد فتح کېدو پس د محاصرین په 1200 غسل وختم کې نو د عوامونه او د بعض خاصونه خبرې ماته منسوبې کړې بعض منافقانو زه په یو سرداب کې د بعض دوستانو د کور په ویخ کې کومه سوان جوړ کړی شوی درې ورځې پاتې ما دارا وستل شما ثم خدمون بالعز امين امين دا وستما والله زما مرتقو بالغر الميامين دا پکې بلشور غار کې پټېدل پکې هم راوړ پاو کې دواره په غار کې پاو کې چې وي خپل صاحب ته ابو بکر صدیق دی لا تحزن خفقېګمو ان الله معنا الله زنګ مرګره دی په دې وخت کې زمای استاد محترم مولانا محمد ادریس کاندیلوی په سبق کې نو د جمعې په تقریر کې تقریر کوم او د شیعاګانو خلاف کوم د عاشورا ورځ دا د جمعې ورځ دا تقریر کوي دا ابوبکر صدیق فضایل بیانوي وې دلته معنا کې نون دی د تسوي متکلم مع الغير غیر پکې څوک دی الله هذا شنو ان الله بشك الله معنا زما او استا مرګره نو دا الله ما يدخل پیغمبر نه تل نه بناء على قولنا او القول الشيغانو نو دا الله ما يدنانا د متکلم بقى مع الغير شيء دا ابو صديق نام تل دا شاذ الله ما يد مرګره نو دا بیا خرابيږي شيغان وره مختلفي خبري کړې یو خبره ده چې ابو بکر صدیق سره د چا مرګره شه د شام ته دی او ورته ویل ته چې د شاته دوستان لري کنه دی به بادشاہ کی او د مرګره شه نو چې دی وفات مرګ بادشاہي وتا ته ویل دا بادشاہي لپاره دغه شانته په نوري خبرې کوه بیا وايي پیغمبر خدا سره دی ویل کړو دا ذکر ته پیغمبر مرګره کړو چې ته زما حل ونه وي سن اشنا د قمقل سی خبر به غسینو د قمقل دوس خبر هم ترسي چې په غار کسر ناس دي او کافر ته دا ناس ته راشي کده چې ونه وي
ودا انسان سره ورغوته څنګه چې یې دته دې به زما حل وي پوښتنه لکه احادیث دې مستری وي مطالعه کړی وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې روان دې په سفر باندې ابو بکر صدیق وای روان شبل خوات نو ابن الدغینه وسره دې الک ابن الدغینه ورته وای استاغ ابو بکر سو بکل مسینه نه خلق شړي لا يخرجوا ولا يخرجوا فسنزي راغب الامن لكم خلق طويل مكي خلقوا لا امن وركي دا سوشيو ای قریبا تقریبا کې خپل جمعه کې بدل نه پکور کې کئی مزونه قریبا خو بهر ته من راوځي سورته خلاصو دې جمعه چوک د سړک بغار وسم چې مسفله وکړي چې بیت الله تعالی مکی معظم جمعه داسې روان شل په دروازه ده هغه ته مسفله وایي په مسفله کې د ابو بکر صدیق په نوم جمعه روان کفار اول شو چې دې دا قران وایي زم د جنکې او زم د خزي او زم د ماشومان راځي او دا غوزيږي خبره سره د په خبرو په اثر دی د په جړه یا غو بیت الله په خپل کور کې د نماز کوي او یا جو قرار شه ابن دغینه او تنبیه ګور زما خبرو من اوینه ستا امن پاتشت دا نه پس پیغمبر خدا سلام د اوس کوشش کې سب او ته صبر کا او بکرا دواړه بيو نو د دوه واغستی او تربیت په ولرکاو خوراک اسکر پیغمبر خدا سلام راغه د غرنی پټین کې نماز پخین پټین کې راغه ابو بکر تشاو نه غلا چې ابو بکر پیغمبر خدا ستاسو پر راغی ښا ابو ماسپخین مازیګر ورته اوسن فارمه کې څنګه راغی چل وای وې دا کور نو خلکو باسه کور ته نو سودی خو زمالو نه هغه د خپل کور دی ما ته الله یاد راکړو دیو ته نرګتیا بس تاسو راځي الصحو فی وې دا دوه دی او ستا یو زما وې په قیمت خلک دې اعتراف چې قیمت یو ته دوه مالو په رسوم خو خرج کول نو نه کی وې شونګي دا هجرت او د دین خبره وا په دې کې د بل څه احسان پدان نه سره نو بیا دوارو یو څه ته وینا وکړه یا درې د بوخري درې ورځې پس به الترا ولي په پسې او د شپې په شپې باندې ماسختن خلک ودشو او دې تم سمل دمه په دې باندې او دواړه نکړه ابو بکر مخکې شي ورې مخکې دې څوک مخکې لاس نه ورستو لپاره شوی ثبوت روان نه کله خیر راځي ولې دي څوک دې راځي نه څوک دې راځي نه دا ټول وشو انا سن حدثني ابو بكر قال كنت مع النبي في الغار اثار المشركين يقولوا يا رسول الله كيف يصير قتل او يا ابو بكر صدقوا ما عندي بعض المن الله يدريهم بيخير وقت يقول سغارتا وانا قال عن كبوتا هذا خليل غار ماني تاسي جولا کې راش او راولي الله تو کوتل ساراني انت هغه واچوي ځوانان قریشانو د هر طرفنا تلو سره حتی چې سلوخ د فاصله شو یو بل ته غارتا انت په کوتل نه الکوي دا غار ته کوتل وي دا د بخاري زماني کوتل او دا ان کوو چې بکې او بکر دن مشرات یا رسول الله ته مدن کېګا چې پاکه کم دن شبار کې لا تصور سي ته یی ته بيدي ما انت الا اسون دني في في سبيل الله ما لقيت غته وین نظر شي دا الله قال يمشي مرة امامه ومرة خلفه ومرة يمينه ومرة فقال وسلم ما هذا يا بكر فقال وسلم ادرست سك ناس ني فاكون امامك او اذكر الطرف رسل مرة يمينك ويسارك لا منافق وما شاء السلم لا يتو فاطراف ضغطهم حتى شخته لغشفه سموه الصدوى يعني کمزور بن شو چې ولې ابو بکر په وګو شکل منډه وهله غار په تلاره تل تکوشا تمدن کېګا وردان نشو په غار کې سوري د ماران متاکي ابو بکر صدیق یې له نو قال قام قبله غته په دن نکړه مار ول سوا هو ول سوچي شي وي او د حضرت ابو بکر صدیق سره بو روانه او قدم نو ته پیغمبر خدا چې تصوف خو برام شي وفي روايه مصدق كل خرق في الغار بسبب قطع ذلك قطع وبقي خرق صدوا بعقبه كند په دن نکړه مقام جل کې الله دې مرګره نو الله راوړي د سکینه اطمینان خپل عليه په پیغمبر باندې دا یا علیه په ابو بکر باندې وایده مضبوط کو پیغمبر یاد ابو بکر بجنود لم تروها پداسې فوجونو باندې دالي دي دلته نور مقامات کې فوجون راغلي دي بدر کې احزاب کې سګو دی ورته په شیرا غلي په دې مکه حایل کېږي چې دلته راشي وګړو الله کلمت الذين كفروا خبر د کافرون السفلاخ قطع خبر د کافرون عن الشرك هغه سپک وكلمة الله او كلمة الله هي العليا دقة وشتلا كلمة الله توحيد يا كلمة الله وعدد حفاظته وإذ يمكر بك الذين كفروا ليسفدوك ويقتلوك ويخرجوك ويمكرون الله والله خير الماكرين
ډوري خبرې پکې ډېر غټي خبرې دي الله پاک ته توحید خبر او څه کړلا د کفر خبره ښکته کړلا په دې وخت د شیعاګانو خبرې شروع کړې دي دوه درې پانی نقل کړې اخر کې بیا بل جمله ان الشیعه قد استمت كلمتهم الكفر د کلمې له کفر وایي دلته اجر په صدیق چې د صدیق ورواله ثابتي او دلته نقل کړي چې الله پاک د هر چا متعلق خبرې کړې دي څه کمزورتیا غاني خدا ابوبکر صدیق الا تنصروه فقد نصره الله الله دا هغه مدد کړی دی او دا پیغمبر خدا صحبت هم ثابت شو او په قران سره ثابت شو علماء کرام څوک منکر شو نکاتب به نصو على صحبته هي رسول الله رسول الله صلی الله علیه وسلم تحریم من الصحابه څوک انکار کوي صحبت نه کفر ترسي نو بعض خلک ولې شیعاګانو کې به وی کافرون دا نه چې هر یو کافر ګوره زمانه یو صحیح خط تفوس کړو شیعاګان کافر دي کنه دي کافر بعض خلک په فکر کې نه به احتیاط لري زه ته کافرم نه ما او زه ته فرقه گمراه ویم او مخکې ما ویل دي واست بیا ویم کم سره چې د دین د واضح خبرونه منکر وي نو کافر او اصلو کما خبره چې د دین کې ثابت ده بدعتن او ترې دا پکې نه ټول نشي یا ودشتي کوپر یا یو خبره په دین کې نشته دي او د دام پکشته علی پیغمبر نه لري ا دې دام پکې دي دام کوپر دی د یو لفظ ترجمه بدعتن صحابه تابعین نقل دا په دې طریقه او دې دا نه ده دام کوپر نکدا سی وی علی پیغمبر دی مې کوپر ولا منګړه دی مې کوپر عائشہ رضی الله نعوذ بالله غین سناکار عمل شوی دی کوپر نو دا خبر شو کړي کافر اکه دا نه بیا او ته گمراهان وایو او په شیعاګانو کې یو بل صفت ته تاسو خبره تقیه ورته وایي تقیه پیژنئ وای کفر پیغمبر کار کولای شي تقیهتن اصله کې خدا بکای چې معمول باندې اخوادي خو نه درو وای په عقیده نه ښکارا کوي اچري نه ښکارا کوي ایا ښکارا کوي چې په دې پوښیم دې زما پشان دې نو ایا ښکارا کوي کنه ستاسو مخ کې نه ښکارا کوي پوښی کنه زما یو مقتدی په لاهور کې عام شیو مقتدی څه مطلب یې په محله کې داغه سیکل او دکان نو موږ بلارم ما یې سیکل لاول خدا سلام کنه سیکل یو دې ما ته چې یره تاسو د اهل بیت صفات نه کوي درود نه وای مې ولې الله صلی الله علیه وسلم وګوره دا په ولاره مې د درود ځانه تیمی د کینا سو ځانه تیمی د هر وخت فرزان خلی وای بیا ما سره متنبی پروتو په متنبی کې یو قصیده وا چې پاکه د اهل بیت او صفات زړه مو دا و څنګه صفات سړی قشنه کدا خو چې اهل بیت صفات کې دا بیا چې ما په سیکل وختو ته سیکل بولارو پیسې وې هم نه غوستي کنه دی خو وته په دې خو وته او جمعه کې سره مونږ هم کړی اوس نشم ویل چې څنګه کړی آی پتا څه مونږ نه کوي مونږ په معصوم پسې کیږي ها اما او تاسو مجرمان ټول په موږ مونږ کې ځان له موږ کوي معصوم چې څوک نشي یو دا قید دی شي او ځان ته شي ما او اهل بیت یا یی انا خو اهل بیت داوکا چې اهل بیت مو شي هم یو او ګناه من نه کړي بس ته معصوم بار تر شیعاګان ځان نه خلق دی او مولانا سے بویلې چې د رښتې په وجه باندې پیغمبر خدا علي سے چې کوم دې تابع دی د رښتې په وجه باندې مشرکی نه مې د رښتې په لحاظ سره پیغمبر خدا چې وفات شي ناول اوسم مشرکی حضرت فاطمه ځکه چې ذات رښتې خدا دی بیا حسن دی ځکه چې مشر مسیح غده بیا حسین دی بیا دریم نمبر شو سلورم د علي شو تاسو سلورم موږ تاسو د نسب په بنیاد باندې موږ د تقوا او دیات موږ وايي علي صاحب مر شجاع اسد الله که حق وین د چاپلار د قصنه شو ادي وي حق وو خو یریدو موږ صفات کو تاسو چې کوم دی خبر کمزورتیا بیانوي یریدو دا د غي بحث دی شیطان داس وي انجلوا خفافا وثقالا منطق حديث البخاري نقل كيه وقد نقل يتون نقل كيه راوزي خفافا سفك وثقالا ترانو راوزي خفاف سفك توي سلاش مالداري سفك فيه شتنگا سي درو چې جوړي نه وغوي نو سفک وي چې ناجور دروشي چې
چې مالدار وي سپک وي چې فقیر دروند شي چې بچي کم وي سپک وي چې بچي ډیر شي سپک دروند شي چې بوډا وي دروند شي چې ځوان وي سپک شي چې سور وي دروند شي چې خوار وي دا ټول په دغه نه کا البته سو کوی دا لازم شو امر د پاره د وجوب شو سو کوی منسوخ ده خدای منسوخ کول نه دي وجاهدوا باموالكم جهادكم معلوما ينفسكم في سبيل الله فيرضى الله کې څومره تاسو ممکن دي بما امكن لكم منهما كلمه واحدهما يا مال يا ذلك او جهاد بالمال واسلې غزاګان کتوخه دا خبر استاسو پر خري تاسو کوی او علما په معنا د سکه د عرفه راولې ټول جهاد متعلق تاسو تمام وختي خبري وخري لو كان كتبتوي هذا شيء تو تخلق بلك لو كان ما تدعو اليه ما دعو اليه چې دې بل شي عارض قریبا سامان وې د دنیا او نږدې وې غنمن یا مغنمن سالما قضي یو غنیمت آسان نیول وې قریب المنال زرد مندوشي وسفر قاصدا او سفر نه دی وګدم نه دی نږدې نه لتبو کستاوه تابشن دا یو شوغرا پښمرلو دا هغه صادر شي دغینا حالات کمزوري قولا وفعلا وبيان قصور همم وما هم عليه من ذلك ولكن بعدت لا يشير عليهم تلميذ الشقة المسافة التي تقطع المشقة الشقة من هذا مسافة شفة تكليف ما عندي ختمي وقسم بوفي فالله باني كتاقت زموغي لخرجنا مقوتون بس روي وسلان تباكي يقول الفصوم الله واقفني دا وزندي عفا الله عنك الله تمعاب کرے بیاو هذا عتاب لطیف من اللطیف الخبیر ملامت کول دی ناشنا غوندي د باریکی خبردارنا چې ترک الاولای کړی دا چې تا ولجات ور کړی دی وضاحت په مخ کړو پورې وي اخرج المنذر وغيره عن اول بالله سمعت بمعاتبه احسن من هذا تاسو د ملامت یا خطر طریقه بلا ولدل لا اول عفوا رستو معاتبه بیا رستو کشاف ولا وې د پیغمبرنا جرم شوی دی لي ولقد اخطا واسال ادبا وبئس ما فعل فيما قال وكتب صاحب الكشاف كشف الله تعالى مسيره ولا آدمه يذكر عذره الى اخره جرم نه بیا وته یسوي ک جرم نه او الله پټکل تی ولې ذکر کړي او الله خو جرم نه ذکر کړي بہت تقدیر او دیو سازي الله ته معاف کړي نامناسب او ناغوره کار کړي ولې جات ورکو حتی جوازي ته حق سان چې رښتونی په دې عذر کې او تعامل په دروغجن شي راځي تاسو وي او زیات راکا اجازت نغواړي کسان شیخی ذاتی په الله ورسول سمانی د سشي لغه ای جاهد اجازت غواړي ایماندار غواړي او غیر ایماندار چې اجازت غواړي ته معلومه شو چې الکه غیر ایماندار د اجازت غواړي او چې ایمانداري دلته په کار ده شو چې ایماندار او اجازت غواړي عدالت ایماندار نه غواړي یو ترجمه ده د ایماندارو دا عادت نه دی چې د نیکۍ په کار کې یاد غواړي ایمان کوم او کله کوم او رجل سم او کني سم او حج کوم کنه کوم ای په خپل باندې وي عادت د ایماندارو دا نه دی چې ستانه د جهاد په سلسله کې یاد غواړي ای خو جهاد د سم یو ترجمه ده او بل ترجمه ده چې په دې کې وسه تقدیر او وسو لا يستمك الذين من الله واليوم الاخر ايضا كراهه اجازت نواري او بدغني جهاد د فمال قسم اجازت غواړي بدغني بکرو بس کراهه الله واقعي متقینو اجازت غواړي عادت د اجازت بچاري چې یقین دې په الله ورسته باندې او شک من زندگی ادي بخبر شک کې يترددون متحير دي چې کوم وخت ابن کثیر په دې وخت غوړي نو اتیا کسان یاد وو منافقانو پاتشو او چې کله پیغمبر راغی نو اتیا کسان نور راغلو هغه خپل اعذار پېښ کړي نو ځکه نو تري دا او یو څو مسلمانان دې کسان چې هغه هم حضور پېښ کړي دي یو پکې هلال دی بل پکې ربی دی بل پکې کعب دی زوی مالک دا غي بحث روان دي ادي سوي کعب وای پیغمبر خدا چې راغی کعب ته تیار نه ول نو تیار زه په یو کې تیار نو ول بس دي پرې سبا من سبب حديث البخاري اما هذا فقد صدق الاشتياء اما هذا فقد صدق تقول انو خضروا ياتي اليكم بلاش او بیا د خپل خبره کوي چې ما وی چې د خپل خبره غلطه کوم واپس کوم خو بیا خبر شوم چې هلالم دی او ربی دی ما یې نه واپس او بیا وینا ورسوا چې دې سره خبرې نه کوي سلوي خو دې سره خبرې باندې شو
او د خبرونه پس وی په لاسو پس کې وی بیا انتظار لکړي لاسو دې بیا نه شوي او د فایروز ورځې پس بیا ایجاد شو نو هغه پکې ولا صلاه الذي خلفوا حتى اذا ضاقت الارض سب قران زهد کوي دای ته وقبول شو یو نور کسان پکې مشته دي چې ابو لباب او غیره پکې راځي هغه بحث هم کو او دا منافقان دي وارتابت قلوبهم وهم في ريبهم يترددون شک من زمون دي په خپل شک کې متحيز يتحيروا تردد معنی تلو راتلو سلاتي متحير کنا ناغتهم وي اني اراك تقدم الجوت زتا اينه مکه خپل مخکې کې مستقيم متلد کدی اراده وته کړی لا عد له عده ترجو غیر پر عدتن تیاری عده سامان د سفر اوهبه من الزاد والرائحه وسائر ما يحتاج الى المساعد في السفر اوهبه عده سامان د تیاری کپڑے شو د جنگ وسلې شو د جنگ سورلې د جنگ فراق اسکل شو تیاری وکړو لیکن الله بدل پورته کېدل دي انبیاء وتل دي فثبتهم بند کړو دا وته او ورتوینا او څه کینی د کې رسول سره شاوت وینا نه کړی خدا ته کینا څنګه کته چې ورتویل تمثيل لخلق الله تعالی دا قولي په دې کې الله یو حیات پیدا کړو د کیناستو یو حالت گویا کته هغه ورتوینا کړی د چې کینا او سلازي الله فرمای خشش دلیل دي لو خرجوا فيكم کدیوته پتا سو کې ما زادهم الا خبر مگر وانه شر نو فساد وکړو دروغ به ویلې دوکې به ورکولې نو څه به کول الته به څه کول نو خلک وته ولا اوذو لكم غلولي بو استاذ په دې منځ کې ولا اوذو غلولي بو کله لكم استاذ منځ اذا سر الابل وخان غلول اوذات الناقه اذا اساط واوذاتها اذا حملت الاسرائيل او دلته پکې بیا مفعول حذف ته واوذعوا خلالكم النمائم غلولی بو چغلی ستاسو پر ایمان کې یو خبره بل تر سوا د بلبل نمائم با لاول چغلی با مشابه کې د چا سره د سوالو سره دا غینه بتایرو شي په نمائم سره فقه تشبیه وکي بیا با د مناسبات مشبابی ثابت کی مشبہ لرا بیا به استعاره تخیجه وکي نو غلولی به چغلی چې په شان د چا دي د سوالو د وخانو دا وخان به غلولی ستاسو منځ کې چغلی ته به وخان وای بیا غلول او بل حدیث هم یاد دراج اذا غلول توخا پیغمبر خدا د حج روان دي د عرفات د ګوزي خلو خان غلي فرمای په دمه ما فإن البر ليس بالإذا دي کې نش غلول کو د وسانو مطلب دا پکې تخیلات قرآن کې دا بلا کې استعاری او کنایي دي يبغونكم فتنه طلب کوي ستاسو لپاره فتنه يبغون لكم طلب کوي ستاسو لپاره الفتنه فتنه شرک نوري فتنه وفيكم سماع لهم اپتاسو کی موجوده چې کم دل ترازی ست کمزور ایماندار یا منافقان وسم شته سماع لهم او لهم کی خبر دي نمامون يسمون حديثكم لاجل نقلهم شغيته نقل کړي سو کی منافقان دي سو کی ضعافتهم يسمون قولهم ويتيون لا خبر الله واقف الظالمان لقد يشغل فتنه حال خدای طلب فتنه کړو فتنه مخکې ویلو په وګ کې شیطان نه کول او سره نه کول چې خلی کې بعد بیا د امتحانات او د ټول فتنې ویل شي او دلته فتنه سره تشتیت شمل کا وتفرق اصحابك چې مرګ نه کس نشي خوار وارشي د دې غزا نه قبل یا د وحد په جنگ کې هغه شوک عبد الله بن ابي دایمه حساب واپس کړی او یا مراد فتنې هغه دوه کسان د چې صحیح قیاس صورت کې بلازي نبی کریم چې واپس راځي جنگ ونه شو واپس زه په دې غرغر زمخه تاسو په دې کندروان شي زه په دې خصم یو طرف ته مقداد دی بل غلط عمار دی خطا شو مقداد نه حذیفه بن یمان دی او عمار مبارک کسان دي مخونی سے پټ کړی ستړي کار کړی جرګه کوي د پیغمبر خدا په دې روان کنه او دې په یو خلک نو خې بوتر وچنګو نو دې باندې یو خلک درز اخري نو کتب راو ګرځي چې وفات پسې خبره خلاص شي داول بس غلطي وشو نو سیرو په یو وخت په سم قدم دی عمار سره دی او حذیفه بن یمان سره دی خبرې کوي په دې وخت کې نبی کریم سسم ویښ او
الله وتا وحي وکړه وضاحت توش او اواز وکړو یو خلق لارې پریخوي حذیفه تیری نجی دا پلان کې دی دولس کسان دی دیالس دا منافقانو مشران دی او بنا پوینا شیطانو باندې خبره کوم یو ترجمه مستریخ دا قرآن په نوم ترجمه دا رسول دی دا صحابه کرام دی عبدالرحمن بن عوف دی قرآن دا کړی دی چې ایوب دی بشر کړی ابو بکر صدیق دی دسی پسی وای کنه ان غکر صحابه لغستی دی نو پدې کې خیر دا پکې اسیاتی کو خبره شو د دې وجه نوست به حضرت حذیفه صاحب سر رسول الله ویل شو د پیغمبر خدا د راز صاحب دی عمر ویلو چې په کومه جنازه کې حذیفه نه کنه ما په ځو کې شامل یم چې دې کومه جنازه کې نو زبکو حذیفه تاسو پیغمبر منافقان پیرس خودله زپکه وینا وګوره بیا کوم چې تاسو څه شته حل نه ما تاسو نه دلته به حل نه نو دا پکې یو څو منافقان دي چې الله پیغمبر ته خودلې دي او پیغمبر خدا حذیفه دي امام غیر ته خودلې دي دعوت اشاره با یا غدا چې په عبد الله بن ابي وقلبوا لك الامور دي بدل کړي ستاره پر امور اي المكائد وتقليبها مجال التدبير اړول دي ستاره پر تدبيرنا ستاره خرابول امور مراد مكائد مقاول تقليب معنی تدبير یا آرا بدل کړي دي اړول دي لپاره سوچونه حتی چراغ کامیابی و حق او ظاهر امر الله او دی بدلون فمنهم من يقول اذن لي بعد فقداتي يا رسول الله زي جنگ نشم له ما تجات راك ولا تفتني فتنك ما شاء لا تقيم في الكتاب بنساء الرومي درومیانو خدری خستدي او زما غره زنانه خوخي نو چې الکلاسما نو جهاد بنګړ ورشي ان ثواب په دې باندې بعذاب راشي اخرج ابن منذر والطبراني ابن مردوية عن ابن عباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الغزو تبوك قال جد بن قيس يا جدا سواد بن أسفر فجاءت يا رسول الله إني ابن صاحب نساء ومتى على نساء بن أسفر أو أفتتن فأذن لي ولا تفتني فنزل شافك ايه خزمي دي بچمي دي بیا بسكي اذن لي ولا تفتني فبيتني الا في الفتنه سقطوا وایا فبيتنك واقيشو دي خديان بسكي او جهنم نه حتا کون کې دي پکاتره ان تصيب حسن کوله چې تا حالت تسؤم دي خطا کوي حسبن چې الله تقدم له احسان کو وان تصيب سيئه مصيبه کوله چې تا تکلیف شکست راشي سختی راشي واي خوشاله متبجحين بما صنعوا حامدين يعني بخبل رايس صفات قد اخذنا امرنا مخفل کار غسته دي طلاقنا ما يهمنا من اوري مونږه مونږه چې کوم خبرين په غم کې اچي یعنی خلص شي پاتې شو مونږه غست خپل کار یعنی مونږه تلافي کړو د پات کېدو د جنگ پات کو من قبل مخکې دې مصیبتنا واپس کیږي وهم په خوشاله قل ورتواه لا يصيبنا نسيك متى الا ما كتب الله لنا مگر چې الله کلی زم نه پاره او الله مرغابي خالص په الله دې اعتماد ساتي ایمان دا دې وسوچ په الف الله د اسباب نه دی ولاينا في ذلك التشبث بالاسباب العاديه اذا لم اسباب لا تعو اعتماد في مكوا قل ورتواه هل تربصون بنا تاسو انتظار کوي مبارک الله الحسنين مگر یو د دو خبرو احدى العاقبتين اللتين كل من احسن من جميع دو خبري هر یو یا بغالب شو یا بشهیدان شو کله زموږ د انتظار کوي یا بزمون غلبي او یا بشهادت اموږ انتظار کو پتا سومان چې ورسي الله پاک سره الله پاک عذاب خپل طرفنا یا ذکر لاسونو انتظار کوي موږ انتظار کوو قل انفقوا طوعا او كرها ورتوای خرج کوي که خوشاله او که خپای کوي بیا وای انفقوا امر دی مراد نه بیا څه دی خبر دی وی کثیر ما استعمل امر بمن خبر کاکسی کلا انشاء خبر او کلا خبر انشاء نو خرج کوي په داس حج تاسو خوشاله او که خپای نه قبلی زون کې مطمئن نه دی بیا اعتراض کوي چې کرایت خو د تواعید خلاف دی او منافقان تمکی ویل شو وقد جرى لهم ما تقدم الطائعين اذل توي لا ينفقون الا هم كارهون کله وی دي خرج کوي په داس حالت کې جبر غیر الا هم كارهون اذل توي توانو کله وی په خوشی باندې او کله خفضان سره
چا جواب کړی دی چا طوعا په معنا سره خرج کوي پیغمبر مجبور کړی نه خو سره راځي خرج کوي زمون د پاره د سينو چې رغبت سو کوی چې نه انفقوا طوعا هم دوه خبر دي یا دا یا دا څنګه چې خامخا به طوعا وي دا ګور پکې نه قبلي استاسونه ځان تجربه کوي بانکم کنتم تاسو قوم نافرمان وما منعهم ان تقبل منهم نفقات نبی بندون کې د دې لرا د قبول د نفقات دا خرچول نه قبلي الا نو کفروا بالله مگر دي کافر دي په الله او رسول باندې سوچ الله او رسول نه مني خیراتونه نه قبليږي ويذن الصلاه بل داده نراجي منځ الا هم كسالا مگر داسي وخت چې ناراستان وي درلباري وي ولا يكون خرجك الا هم كرهون مگر بدګن کی خرج لرا رغبت پکې نه اوس اعتراض راځي چې اگر الله ولا مال د رسول ورکړي فلا توجب اموالهم ناشنا دي نخل الكتاب تعالی يروق شيء من ذلك پتاج کو نه چې مال دي نه ولن بهشکه الله اراده کوي چې عذاب ورزيده په دنیا کې په دې دنیا کې فجمع کول بس کله بني ویلږي کله بخاري ویلږي کله بکار تیار اصل داخله يقابلون بجمعها وحفظها المتاعب ويقاتلون في الشدائد والمصائب السوق الزكاة تعالى خرچه کوا طبیعت غواری کنه غواری وتسقن قسم روحنا بطری ذو خروج بصعوبة فتكليفهم كاتب ويحلفون بالله قسم قل فالله انهم لمنكم دي استاسنا دي او دي مسلمانان دي منكم بعض استاس دي ایماندار دي وما هم منكم الله فرمو استاسنا خو ندي کنه بیا ولکي ولكنهم قوم يفرقون قوم دي يريږي چې دې مصیبت د کفار شنو شي لو ذو ملجان کدي مونږ له چرته پناګه حسنا يلجؤون پناګای قلاوي او مغارات یا غارون وي پغرکه او مدخلات یا بدن کېدو زيون وي لو الیه التبتلی ملجا قلا مغارات طریقه کې غارون مدخل بدن کېدو زنده مدخل مغارات شو کنه ما پزمک کې دن خخشي سرادیب سردابونه چې ورته وای کنه سلنګونه لکه د لولی او د يربو غیره لو الیه توشو او دی ويجمعون ګرندي بلو يسرون في الذهاب جموع النفور الذي لا يرجو اللجام خلق چرتا جلب واچو منډي وهي ته بجلب راکاږي واپس کیږي وهم جمعوا پر بیا يجمعون بیا صيغه د مستقبل راغله پر د ماضي باندې هغه ناکاره خبر خلکو تازه کوي ومنهم من يملك بالصدقات بل کسره دي چې تا په تقسیم د زکاتو کې عیب لګي يعيبك في شانها يلملك عیب لګي پتا لمس ملامس عیب لګي پتا په صدقات په تقسیم د زکاتو کې چې زکات ورنکو بينوتونها کورکشي دیلا رزق خوشالي فوي خليكم ولم يتمنها اذا هم يصفون ما غرقوا شيء دا نازل پذیر خوې سره کې ویني حرقوس دې زوید زهاب هغه قسم تقسیم د غنایمو کې د حوالین ده یو خنه یا رسول الله انصافو فرمایي مسلم ومن يعذر اذا لم چې انسان کو څه پکې عمر فاروق یا ته سړي وهم پیغمبر خدا فرمایي پریرا د مرګري تاسو موږ په سپکا یوځي د دین نبوزي لکه رشد مشتل شي بل جواب ایمسو تقسیم غنایم ده نه وارو ما دا تقسیم دې په دې کې الله اراده نه شي را لم به پټ غونې موتوي رحمت الله دې موسی باندې زمانه سره رسولو صبر کړو زبم صبر ولو انهم رسول كثير الشيء ما اتاهم الله رسول اج الله ورکړي رسول ما اعطاهم او ذکر د الله پکې تعظیما دې او دې اشاره کوي د دې سکه پیغمبر دا الله په حکم کوي نو ذکر ما اتاهم الله رسول وقال حسبنا الله الله پورا دې دا الله اور کول پورا دې رابك الله تخبر احساننا او رسول امون خبر الله تروق وکړي او د زکات تقسیم بسوک انما الصدقات للفقراء زکات باخلي فقراء او مساکین لام د شواطن تفوس کې انما الصدقات مملوكه للفقراء والمساکین دا د دې حق د دې ملکیت نو د دې مسلې راځي خاص په دې باندې ډېرې مسلې به مرتب کو نو زکات د فقیر حق شو د مسکین حق شو نو د فقیر حق به مسکین نه ورکړي او د مسکین اتو ته ورسېخه یو خبر د دې حق دی زما حق ول نه ورکړي لا د تملیش دویمه زما یو وینځله او د تجارت
او داغي قیمت دا وی متولو برده یا زیاد تی نو دیکی یو حصہ دا چاشوا پردائی باقی کو زمان پردائی یوزه شو شریکا ندیر بخوال نورزی لیکن ممنوع کدل شریکا لگا لے اثرات اکثرت علماء ابو حنیفہ مالک احمد ہوئی دا مصروفة للفقراء مملوکة نو مصروفة او لام دا انجام دے لام دا عاقبت دے دیتا بزی دا تنوش دا دی ملکیت دے دوئیو مسئلہ فقیر و مسکین سو کوئی یو شے دے دام پا کیوایا اسو کوئی نا فرق دے نا ابو حنیفوی فقیر مرتبہ لگا خدا سمال سرشتیخو دا زکاة حق پاکی نشتا دی او مسکین ستاوی اس نلری مسکین ستاوی حس نلری فقیر سلری خدوم ردی چه نصاب تورسی شوافی وی نا مسکین دیتا وی سلری فقیر دیتا وی چه سلری دوارا خبری دے مصرف دیو دے مصرف دیو فقیر دیتا وی چه لانی مرتبہ دا او که مسکین لانی مرحب سنگا چوی اسو کوئی یو حد سرخ پری خبری که فقیر ابو حنیفہ من لو ادنا شئین دا نصاب نکم یا نصاب تے خو نامی لگے او یا نامی لگے خو پا حاجت کی دن لگے مسکین ستاو اس نشتی حاجت تے مسئلے تا او سر زکاة کیرے شی چاہتے سوال حلال نگی یا او سرید سبا دیگا لری 50 روپے روایت کی بلکہ سلیخ لری سبا دیگا لری خود دے نصاب والا زکاة غستیشی خود سوال بنا کئی ادی وجن علماء وائی عالم نے فکر دی چې زکات اخلي او ډېر کتابونو سره یې خو تدریس پدې کوي دارنګ یو کسبګر دی ار لهار دی ترکان دی قدر شته بس دا پکې بل دی دلته یو حدیث چې نقل کړی دی دی هغه نقل کوي یو حدیث دی الفقر فخری دا حدیث غلط دی فرمایي پس فقر زما فخر دی کذب الناس دو دروغ دی بے اسنا یو حدیث پیش کوي چې مسکین اللهم احنی مسکینا مسکینا اللهم يعوذ من الفقر والفقر والعامل لها کسان چې عمل کوي پر صدقات باندې عمل کوي راغونډي ایمان ویږي راغونډي یبصل امام لجبایته بالبحر عامل شامل دی عاشر او سائد ورله چې راغونډي ناغه ته هم وي او عاشر چې پلار کې ناسي حکومت لګلې پلار کې ناسي سګمال زکات وړي ته په زکات اخلي ته او غلب ورکو دا مرګو لرا دای طاقت دای برابر بل خبرکم نقشانتی مفتی محمد شفیع فرمایي چې دا کم د مدرسو سفیران دي محتویمان دي دا عمال ندي دا عاملان ندي نکه محتاج او زکات باندې کوي نه باندې مفتی کفایت الله او دا هم عمال دي دا عاملان دي دماغ څه شي کمالداري اگر دا کتاب وری مفتی محمد شفیع امداد الفتاوى اگر کفایت مفتی ګوره د کفایت الله مفتی شفیع یو کتاب ملستو التفارق درکی برطانیه کې چې عرب لیکل او د خسته کتابو والته یو نو ما روانه غستو دا کړي خسته بحث پدې ځکه د عاملو بحث شو داغه نفس والمؤلفه قلوبهم اګزان چې مینا چولې کړي شي په زندای نو غيبم زکات اخلي احناف وې د مؤلف القلوب حق حساب ذکر پیغمبر زمانہ کې وو خدا او بر صدیق زمانہ کې وزلا غول خطو لیکو او مری پاو چې بهر ناشته سیده لولې کندای اور بس وېشتو ز خلاص ابو سیده تم خلیفہ کړه یکه دې شر خلیفہ شي په اسلام دغه څه وشوا چې نیو څنګه نه ورکه قران کې شته ته نیمن نو څوک وایي اجماع د امت تاسو نشته دی په اجماع باندې ساقط شو قران قطعی دی اجماع قطعی ده په قطعی قطعی ساقط شو دا یو قول غیر راجح دی مرجوح دی اجماع اجتماع د آراء ته پرای باندې قران نه منسوخ کیږي یو قول پکې دا هم دی چې دا منسوخ کیږي دویم وجدا دا چې دا انتها د حکم دا په انتها د علت باندې فقها حاجت مسلمان کمزور نن سبا حاجت نشته دی په دین دې اعتراض کوي چې ګویا دا
دغه چې موږ دغه کو بیت الله چاته چلو نو چل کو دسې په دمدم بزو او دا یو خو بوجته بلا ځان په پالون پالون کو په دې پوښي دا ولیکو صفا مروان چاپلر صفا مروان کی منډي وها دارنګ د بیت الله نه علت خواو کې دا چې کافران دي خو په حدیبیه کې په حدیبیه کې په وګم کال هجرت باندې هغه وایي چې مسلمان په مدینه کې تبو یو خراب شي دي موږ دا تکلف اخکار کوو چې موږ اکلف علت نشته الشاوي نا والذکر نشته چې بوخا عزت د اسلام نو نن سبا عزت اسلام چې پاوه کې اسلام نو عزت ورکاو دي مال ورکاو نن سبا نور کو د اسلام عزت کې اسلام ته حاجت نشي علت پکې مختلف دي نن سبا بعض خلک وایي شته حقي سهري وي ابو جعفر محمد علي ابو ثور داري احمد وي كمسلمان محتاج ورکوبا بعض وي مؤلف دو قسم مسلمان او کافر کافر فکه نشته دي مسلمان حق سره وفي الرقاب وفي تخليص الرقاب د غلامان په آزادولو کې هم کېدې شي څوک مراد دي مکاتبین دي مولا او طویل دي دوه پیسې راک آزاد وي هغه پیسې ورکړي آزاد شي چاته کې مرای په کول ځان پکې اکثر علما وي نه مرای بنالي مالک احمد اسحاق ورستشي اکثر علماء وینا والغارمین قرض داران شفائی قرضی او ظهری اولاد من التفقیر لمولک و دل اول کر اس غریم زدوی زنفنی من حناف وی یو سره قرض پیدا او طاقت دور کونو لیگی شواپی د خلق وران و پکور کی او یوی سما مادمان مدور پیسی دی دیل کده پیسی بزدر کم خدا جنگ مکوی اگر چی مالدار غلی ورکو وفي سبيل الله او د الله پلارکی د الله پلارکی د ابو یوسف تفوس کوا منقط الغزات جهاد روان دي وسلې نشتلي کپری نشتلي تنخواه خرچه وسه نشتلي او محمد تفوس کوا حج روان دي پلارکی مال دولت کم شو اسوک مراد طالب العلمان دي او فتاوی زهریه دقت مراد دي بدایع ټول هغه سوچ د الله د دین لپاره منډه وهي ټول پکې ده بیا جساس حواله ورکو د بدایع حواله کو بدایع کی 15 مسل ختم اشپغه مسل ختم جساس کی جلد 3 127 او په بدایع کې 45 46 جلد 2 نو سوای یو سره پکلی کی مالدار دی کورشته خادمشته اصلشته اتشته روپے سره همشته دی حاجت نشته او کو سفر شروع کین نو وسلوت محتاج کی نو دلې ورکین ورکول شي وابن السبيل او دلال زوی مسافر یو سره په کلی کې مال دولت ته خو سفر تلاش ال تو پیسې نشتی هغه مسافر له امر خو دام پکې فریه من الله دا مقررتیا دا درپد الله نه فرض الله فرتن دا الله مقرر کړی او الله علیم او حکیم دی پوهیدون کې او د حکمت خاوند دی واخر دعوانا الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د زکات مصارف سنه بیان شو پای کې موږ د مؤلفه قلوب مبارک ویل باندې وشته باندې ونشته باندې چې حاجت کیږي دا غینه پس ما وی چې دا لام د تملیک دی بنا په قول د شوافیو نو چې په کلی کې دا ټول موجود ټول ته ورکه چې نه یو ورته څه نو مالکان نشته او زموږ په ځمانه مصروفاتون او لام د عاقبت ته دوی ته سر کې دي شي مالکان دي او بیا ته اثر مطلق او صرف علماء په دې قائل دي چې لام د متملیک نه ومنهم الذين داموا وتمبعثرا حافرا باحثا مختلف نمونه یو نو پکې داش بعض په دې منافقان کې اکثر یؤذن النبي چې پیغمبر ته نقصان رسي ضرر رسي خفقي اوای هو اذن ده وغ دی وغ به ذکر د جزء مراد نه کل يتسوي مجاز مرسل ده وغ دی هر خبره اوي يسمع ما يقال ويصدقه چې څوک ته خبره کوي بس ټیک غلطي بوال او چې کله پیغمبر خدا نن ته کړی دې ما نه ویني دې کړی او ټیک دی ویل ته خبره کې ستا خبره ټیک دلته په یو شی تشهیر مبالغه لپاره اذا ما بدر ليلى فكل يعين چې ليلى خارج نو ټول بدن سترګې شي
وإن ناجتني فكل ما چې جرګه سره کوي ټول زې زما د اورېدو شي نو دا پکې مبالغه هم ویل شي هر خبر او دې شي ویل شي قولوا اي اذن خير لكم اوریدون کې نه وقت د خیر دې استاو لپاره اضافت موصوف صفت شو خو وقت مبالغه یعنی اوریدون کې ايؤمن بالله ایمان راوړي او تصدیق کوي دا الله چې کوم خبره ته الله وکړي دا تصدیق کوي ويؤمنو چې کله د ایمان سیله باش نه معنا تصدیق او اقرار شي او چې لام سیله لام شي نو معنا منل شي مانی او تصدیق کوي د ایماندارو یعنی هغه خبرهم فوري ورحمت او دې رحمت دې سبب د رحمت دې د پاره د ایماندارو چې اظهار د ایمان کړي دا تصدیق کوي او کسان چې نقصان رسي رسول د الله تعالی دا غیر پر عذاب دې دتلا ورسنګ رسي دلته بي اي نوع من الايذاء هر قسم ضرر راځي او خبره خدای په ایذاء کې په زمانه گذشته کې دا والذین آتوا رسول الله او تعبیر ته شو په استقبال باندې مطلب دا چې څوک دا کار همیشه کوي کړي په خاو پاتې شو خلاص شو او چې همیشه کوي دا د پر عذاب الله يحلفون بالله قسم خوري په الله باندې لكم ساتو مخکې لرزقكم تاسو خوشاله بس خبريات چې کړي دي لازم خبره دلته پکې یو واقع بیانې کړه دا یا چې موږ یو منافقانو اذا موږ په خدای قسم کدا غریبانان چې د مسلمان زم غوړي او شرابي او پیغمبر چې سوی دا ټول تک حق وي نو موږ له خپل ملاندې شو یو مسلمان وره او حق دی او تاسو خپل لاندې سړي چې تورسول پیغمبر خدا ته پیغمبر واسره او تولید خبر کول څنګه شو هغه ما کله ما حملك الذي فجلت يحلف بالله ما قال او مسلمان الله مصدق الصادق وكذب بالكاذب ولا قد درشتي سړي تصدیق وکاو د کاذب تکذیب وکړو دا آیت نازل شو سو کوئی دا غزان تبوک کی روان دی هغه خبرې کړې باندې به کول او حضور به کول چې موږ له پاتې شو والله ورسوله او الله رسول احق دیر لایق دی ان یرزو چې خوشاله کړی دی هو دق الله یا دق رسول الله یا دې مذکور لرا بیا به اعتراض راځي چې ان یرزو هما پکار د نحویان غلازی او عربی خبره ته راځي نو دا تاسو وایي یو جواب دار د ذکر د الله تبرکان دی ځکه چې رضا د رسول کې رضا د الله یا د اسم اشاره په دی باندې او اسم اشاره په مجموعه پر دا مذکور او یا د یو د پاره کېره او د بل د پاره مقدر کا نحن ما عندنا وانت ما عندك راهين والراي مختلف نو یو د پاره ذکر شو د بل د پاره نو چاپه مختلف دا د توجیهات کو الله احق دې چې خوشاله کړي یا رسول احق دې یا یو پردا کېدا او بل د پاره مقدر کېدا د هم پتوایا کدی کی ایمان وی علم یعلمو آیات نه کوي انه شان خدا او خبر خدا من يحال الله سب خلاف الله والرسول فان له ثابت له فحق له وواجب له ورد جهنم او خالد بها پداس حالت کی ثابت لا ثبوت خالد به همیشه ده یعنی پر شی همیشه والی او دا عذاب الخزي وشرمندگی دا العظیم له يهل المنافقون يريج منافقان بسنا شناوي شي د قران یو حصہ ان تنزل عليهم في الحديث بالایمان سورۃ یوسف دا څنګه شناوي شي او تنبئ خبر د رسول هم بي لرا بما په هغه منافقتونو باندې په خبر باندې دي پرونو کې نو دي په دې باندې خپکیږي مراد انها تزيع وما كان يخونون هغه باندې خبر کیتا دا صورت او یلا بخاری دی په خلکو کې او دا وی خان دی نقول استهزئوا ورتوای خان دی دا تاسو سزا خبرې کوي الله کار کوي کې ما تحذرون هغه تاسو یې هغه تاسو ته وکړي دا خبر تاسو ولې کوي دا خو څنګه سره چې لو کوي غوبل کوي سکار کوي نو خلکو وخت یې کنه خبرې کوي ځان مشغول کوي لقول انما كنا نخوض منغه فكيدو مشغول کیدو ونلعبو لوبم کولی
دلته واقع بیان اخرجه ابن المنذر بن ابي حاتم قتاده رواني غدا توکي یو منافق ولتغوري دا سره وای چې ماته قصور الشام فتح شي قلاګان الشام هاي هاته پسنګ خبري دا کې دیش الله په خبر کو پیغمبر خدا راوي وکړه ايه رسول الله حاول پاتم فقرسن قلتم كذا وكذا قالوا يا نبي الله انما كنا نخوض ونلعب عاصي وش قلتي لوبم کولي بل رياضي د دې قالانو په شانتي په خېټه مېن او په خبرو کې دروغجن او د جنگ په وخت کې بوزدل بل څه نشته ما رأينا مثل قرائنا حوله لا غروتن ولا غباسة ولا أجبن عند اللقاء يسير غلط موعد تمنافقي في غنبر خدا فرم غبركم داسي سوق ذا عبد الله بن ابي سوسي كل ورتوايا اتستهزئون خاندي بالله الله پوری وآيات پاتون الله پوری ورسول رسول الله پوری تاسو خندا کوي په دې پر خندا کوي نو ته دا خبر وکړه او سوچ فکر وته مکه چې خبره حقیقت بدا خي وشترکو لا تعتذروا باني ملتوي قد كفرتم تاسو کافر شي یعنی تاسو کفر کار شوی دی بعد ایمانکم پس تخکار کول د ایمان تاسو دا عذر په باره کې دیم دلته څه بحث کوي تاسو ماده له عذر په ضرور خبر کړو مفردات کې 330 کې اعتذار وی اول وانولو د آثار د ګناه ته وي اعتذار کله منازل چورات شي امو معتذر کوشش کوي خپل ګناه کولو اسوګه پرې کول ته وي د دې وجه کلفه تعذر وي معصوم چې سره سنت کوي کنده هغه پرده چې نه کوي عذر او راوی په گداوی چې ګندګۍ ته هم عذر ویل شي خلک یې لري کوي کنه او دا پردم لري کوي په العذر لما كان قبل فتح اللغه سمي عذر والقولان منقول في اللغه وهما على مقالعه متقاربان هما مفردات راو او ما ویل چې عذر درې قسمه دي نه مې کړې وای نه مې دا موږ کړه ویلې خو غلط غوند جواب کوم د دې وجه نه مې کړې او کړه مې دي غلطي مې کړې را بیا دې نه کومه دې عذر ته سوې توبه فكل توبه عذر ولا عكس 330 دا پکې دا تحقیقات کړې دي دا اکثر ما یاد کړې دي مولانا ادریس کاندلوی استاد وو دا کتاب مې کوته دا کتاب مې یاد کړو او دا درته کوم دې مقامات حریری نو پاره کې د الفاظو بیا ماته یاد شي اوس نو دا پکې د عذر خبره کوي وذلك على ثلاثه اضرب ما يقول لم افعل او يقول فعلت لاجل كذا فيذكر ما يقول او يقول فعلت ولا يعود ونحن المقال وهذا السل والتوبه فكل توبه عذر ولا كل عذر توبه واعتذرت له اتيت بعذر وعذرته وعذر يقبلكم ياتي لا تعذروا معذر ما يرى انه هو عذر درذي وقال اصل عذر من العذرتين گندگی هو الشيء النجس ومن اسم الخلفه العذر فقيل عذرت السبيه اذا طهرت ما شم عذرته ما شم عذرت السبيه پاک میں کو گندگی میں کلر کا ازلت نجاسه ذنبه بدعت عنه لكن غفرت وسترت ذنبه واسم جلد البكار عذرت تشبيه وذرتها التي هي الخلفه فقيل عذرتها اقتصصتها فقيل العاري في حلق السبي بني عليكم في عذره فقيل عذر السبي عذر السبي يذهبه ذلك غمر الطبيب نغانق المعذور اذا المظاهر انقطعت فات المنازل والدرسات ورانه دو لري کول کټ کول لا ټول پکې لا تعتذروا باني ملتوي او دون مکوي قد كفرتم تاسو کافرین کافر خو وکړي کفر هم ظاهر شوی بعد ایمانکم پس تاسو ایماندار وایي پس اظهار د ایمان دا مطلب چې په مؤمنان وایي کله کافر مو هغه سره ایمان نه کفر هم کار شوی پس تاسو اظهار ایمان کوي ان عفوا عن طائفه منكم کومه عفوکم یو جماعت نه څه توبه باسي اخلاص وکي نعذب طائفه عذاب ورکو بل جماعت نه بانهم كانوا مسلمين چې دا خو مسلمان دي او ټینګي په خپل منافقت باندې هغه تعفو نه کوي دغه کې منطقيان راغلو اعتراض شروع ان عفو شرط او نعذب دا جزاء او دا بلم دا ان عفو عن طائفه منكم نعذب
او دا قانون دی چې دې ته سوی شرطیه متصله نکه داوی نو دابوي کداوی نو دې ته سوی اتصال کنور خطلې وی نورز بهي کورس خطلې وی رڼا بوي دلته ونشته د دې سره علی مده کله قوم عاق بل دي بیا موافقین د دې څه مراد ده فإدراك وش ومن الناس من أشكل الشرطية من حيث أنه كيف يكون عزم طائفة أو شرط الزادة اتصال بذلك النزول في الجملة موجود دا خبر عز الدين السلام فأول بخبل أمالك نقل كريها على من حاجات نقيقة زي الفتاوات أو رأيولي بشيشارة جواب من ذلك لكنه يولى من سبب النزول وتكلم على ساق الخبر أو بها طريقة خموزه لکه عفو وکړو د یو جماعتنا نزدک بکو چې هغه متابستري او دا بل مصر دی غیر تایب نه غیر تایب دی یا مباشر دی په دې وخت هم داغینه پس بیا وای دا تاسو ما د چا طالب د چا مولا په مخوکو ولقد ذكر السؤال وانا في عنفان الشباب ظن مع جوابه للعلامه المذكور لدى شيخ نهيني وعمر زمانه داغي ختمه قد حلب الدهر واشكره وطلبت بمحل ذلك جواب فريخه او زمان داخل لي نبوي بي او لو من راك هذا الجواب يجرى دا شرطيه اتفاقيه ده والمنطق شيء تدين وكلا شرطيه او لزوم او كلا اتفاق معنى اتفاقا في لزوم مش دي خدام شوي دا قدام شوي كل انسان ناطق ني نخر ناطق ده ولذا لازم الانسان ياتي بخبر خمنا خلينا احسن واتفاقيه دام شوي دا قدام شوي اللزوم مش او د دې جواب یو بل عالم کې سلیدي جزاء د دامره کته عفو نګوره دوکه کې کوي چې عفو د جماعت نه بل جماعت دوکه کېږي نو ولې قليله بس دا ورکو فلا يغتروا پدې پوښي که زدا ورکو ما بلا اندلي يغتروا ځکه بل جماعت لبا سزا ورکو من لا اثر کې محل خلاص بیا وقد حق الكلام في ذلك علامه الغزالي عند قوله من كان الجبيل فحكك الشعب ان دا موجان زموږ دا چې نحویانو ته وایي دا غوړې په دې عربی کې ماهر دي په قران په پويږي دا ځان له خبرې زم څه نه پويګم تاسو ته وایي فرار څه وایي فرار امام بخاری استاد دی بابا په حواله ورکي ابو عبید استاد دا په حواله ورکي ابو عبید بخاری استاد دی تلميذ ابو قاسم السلام النحوي هم محدث دی ابو عبید لغوی اسماء ناس حواله ورکوي فرار ورکوي زجاج ورکوي دا ټول دي سیوین ورکوي کساین ورکوي دا وخاف شنو شي او چې منه دې د پاره دی شي نه حکم یاسم نحو د پاره د عربی او عربی د پاره قرآن المنافقون والمنافقات منافقان سری او منافقات خزي بعض د بعض ندي د یو بل خیر دي د یو بل سره مشابهت لري لکه یو سره د یو نشان هي نسجل کوي وینا کوي په منکر او باندې کوي بندش کوي د معروف کله منکر نه المنکر توحید ممنه او تکذیب کوي نو وینا کوي په تکذیب باندې او باندې کوي د معروف نه ا دې هر منکر چې نو هم ټیک دا قران په کې نه کو سانم په کې نه کو جهامه د هر ناروا خبرې بدی وینا کوي او د حق خنه به خلق باندې دا د منافق صفات ويقبضون ايدهم لا سنه راغون کړي دا الله په تابعداري کې خرجونه نه کوي نسوا الله الله هي کړي دي ترکوا الله الله پر خودلې دي فنسيهم الله هم پر خودلو دي خو یې نه په یو څه ګناه نه معنا لازمه ترجمه ترک او الله هي نه کوي لاغه تسنسيهم مشاکله پیجنې یو مشاکله هم شکل کول یو معنا دبل معنا پګاون کړه د یوې معنا تعبیر خدای په خپل لفظ بکیږي نو دبل نهم تعبیرهم چې دا ډول الفاظ برابر شین سبحان لري یخادعون الله او خادعهم وایا مکروا مکر الله فدې په شي پاتې ولې بسمات علیکم چې هر ځای کې دینهم کما دارو يتخلق اذا مشاکل لك دا هم جواب دی او بیشک منافقان فاسقان دي بیا اعتراض کوي چې فاسق خو ګناه کبیره ته یو دی خو کافر دی نو مخکې یو خبره کوي چې فسق مستعمل شي په یو نوع د ګناه کې نه مراد نسوي اکمل کامل فاسق باندې کامل فاسق باندې
او پر نفاق امتحان وعده کړی الله د منافق سره بیا اعتراض کوي وعده څه وایي طالب جنت درکم طالب دنیا حکما وعده په وعد کې مستعملي په ترغیب یاد کوي او وعید مستعملي کې په دمکو کې دلته بیا سره تحقق الله وتعالى وعده کړی خان دي پوری د منافقانو د کافرانو سره اور د جهنم خالد بها په حد بطول موري پر شیره هي حسبهم داور لپاره دی او الله خپل رحمت ته پسند کړی او داغي پر عذاب دی علی مقیم همیشه ختمه دو والا نه دی نو التوود او همیشه بي او دا همیشه دی مقیمان دائم دی ختمه دو کالذین قبلهم هم کالذین انتم کالذین تاسو پشان دا کسان من قبلكم تاسو مخکې ترشي قومنا او داغي وضاحت کې څنګه یې او تشبيه پس کې دا قالوا اشد منكم وتاسو طاقت ته انسان په طاقت کې سیو تاسو مسلمان نه دغه مال سیو تاسو اولاد دي هغه تاسو نه زیات اولاد نو چې په هغه عذاب راغی تاسو باندې بخا مخارزي و سخت تاسو طاقت کې زیات مال په اولاد کې فاستمتعوا الفائده واصل هغه خلقو بخلاقهم فخبل حساب باندې چې دنیا کې الله سره وکړو اخراک اوس کلی وکړو کوم ژوند وای وکړو فاستمتعتم تاسو پیدا اوس بخلاق فخبل حساب باندې لکه څنګه چې پیدا اوس مخکنو بخلاق په لسان وخذتم تاسو مشغول شو په غلطو کې کلذي خاذو لك هغه چې مشغول شو اعتراض بیا اوس لا عربی په حاصل کلذي خو مفرد شو او خاذو واو د جمع شو نو کلذي خاذ پکار ده کلذي خاذو پکار ده نو تاسو خو یاد دي کنه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا الذي مغصب او يجعلون اصابو صيغه جمع شولا بیا وسم چلکو نو التمنم دقه خبره كلوايو كالذي كالقوم الذي خاذوا كالفوج الذي خاذوا دلتم دقه سوایا کالذین خاذوا چاپته وی دا اصل کې کالذین دې نون په حذف شی تخفیفا او انت مستخبر کړي به ځای نقل کړي چې الذین کې الاول الذین شي بیا د الذین الذی شي بیا د الذین الذی لو لم يكن من ذل ورا لزمته عقيمت بمولد نسلها حواء اللزم فسرازي كالفوج الذي ان الذي حانت بفلج دماهم هم القوم كل القوم يا ام خالد په پلان کې مقام کې د پلان کو نوې دي شي دا قوم دي ټول قوم د خالد مور ان الذي حانت بفلج دماهم ان الذي دماؤه فلج دماؤه اولئک کسان حبط عملهم زائد اعمال داغي هغه ته ثواب نه ملایږي په دنیا کې هم او په آخرت کې ثواب نشته او په دنیا کې چې کوم دي په اخر مال او دولت دا استدراج دي عزت نه دي ليس الا بالاستدراج كما تخذ آیات ذو الكرامه نو کرامه او استدلال ممکن وخت بحث کړو کنه عزت نو کرامت دې ته چې الله سره دا عمل قبول نه نو الله ولا عزت کوي او امر خارج ظاهر کینه ته کرامت مو په خبره څه پکې اشیاء کرامت په اړه کې عزت وي استدراج معنی غلطو کارونه کول الله خو ځن ور کوي نو دې ته څه وي پړوي په دې کوپر کې کوي مستخفيف دنيوي ايا دي نګوري نګي راغلي تا نبأ الذين خبر احسن من قبلهم سوبي قوم دلو طوفان ما غرشي عادیان په هوا شکل شوی دي سمودیان په زلزلې باندې وقوم ابراهيم شغا نمرود و داغیم شو مشماش گرغلی واصحاب مدین او باشندگان د مدین والمؤتفکات اکلی چی نسکور شوی قوم دلود شو اکلی نسکور شوی نو متفاق کدا ظاهری نسکورتیا جی خوٹی شو اکدا بل مانا دی اقدام کے لیشی ان دغه انقلاب حالها لا اول حالته نذكر شو حالته بدل شو اتتهم رسلهم بالبينات دلته پکې یو شی پیش کړي هغه مویدی ته انقلاب وي وما الخسف ان تلقى اساف الولد دې ته خیدل نه وي چې سپک خلق پزمو کې خشي عاليها بل ان تسود الارض سپک خلق بکې مشران شي را لغه رسول ته هغه پر کار ولخماني ندی الله چې دا ظلم وکړي تکذیب وکړو نو الله هلاکت ظلم نه کړی خپل لکن انفس باندې خپل انفس باندې ظلم وکړو ځان وړاندې کړو عذاب نو تر استعداد د عذاب غراو اوس دا کافرانو حالت منافقانو حالت مؤمنان سړي مؤمنان خزي بعضی په واسطه د بعض دوستان د بعض دي دغه مقابل شي
وینا کوي په معروف باندې چې کله مسلمان لګي یو بل ته خبره کوي او بندش پکې د منکر نه چې بد مکوا امونز بوضعي هغي الله ورکړي د مؤمن کوي ويوتو الزکات ان يقبلون ايديهم لا سنه ورګي دلته زکات ورکړي او يطيعون الله فزق کوي خروج طاعت کوي دی بتعبير الله ورسول دا کسان الله دې الله ته رحم وکړي الله زورور دې طاقت لري کول شي حکیم دې چې کوم ځکه چې شیخ دین د حکمت خالی نه کچال نعمت ورکړي کچال نعمت ورکړي کچا سروات کوي کچروي وعده کوي الله التوحید والتصویر الله دې ایماندار او ایمان سوته جنتونه شهیدا دینونه همیشه په کوشي ومساکن طیبه او ذات مقامات چې طیب دي چې نفس خغني نو طیبه دا مقامات خدي اسناد مجالسو اصل کې مقامات خوشاله دي مقامات نو اصحاب المقامات چې بل شي الرازيه او یا معنی خوشالتیا والا دي او په جنت د اقامت کې دي زیارت ته ځغبا اوسېدل وی لری کېدل په پکې نه عدن اقامت ورضوان من الله اکبر او رضا بني د الله نه ډیر غتا دلته د مقام سره خبرې کو د رضوانو کې تنوین د څه شو د تقلیل لګون دی رضا د الله لګون دی رضا د الله اکبر د ټول رضوان قدر يسير من رضوانه سبحانه اكبر او دي افاده لپاره رضوان الله نه ورضوان من الله طرف الله ده نقل کوي حديث وقد اخرج الشيخان وغيرهما بخاري مسلم وغيرهما ابو سعيد الخدري واين يسم الله فكو جنتيان تا يا جنتيان لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك حديم ومددقان خير ستاب قبضك خشالي اغي ولي بنا خشالي وما لا وقد آتيتنا ما لم تؤت أحد من خلقك وإذا لكم الذين أخوا كم شيء بخوا يا ربنا يوحل عليكم رسواني نازل بك بتاسو فل رضاباني فلا أسقط عليكم بعض أبدا الذين فسقوا سكيكم دادا کامیابی لوئے دا دنیا پر نسبت مانی دا لوئے کامیابی یا ایوہ النبیو یا الکفار والمنافقین ایماندار اے پیغمبرہ جہاد کو دا کافر و منافق جہاد اکثر چی مستعملی جہاد کو دیتا ہوئی تو روالت و کف والا کافر سر خوش منافق سر سنگی نو دلت حرفیین حوالی ابن کثیر ورکی سلور طول پا قرآن کی نقل دی دا کافر پا مقابلہ کی طول دا باغی پا مقابل کی طول دا ظالم پا مقابل کی طول دی نو دا پا کم شو لیکن عام خلق وی چې مراد د جهاد نه جهاد باللسان دی جهاد بالقلب زو اخو دا هر کافر سره او دا هر ناکار سره جهاد بالزو نفرت بوس او باللسان وید حسن بصری حدود پی قائم کا غل دے دا کمار دے حد پی قائم کا جو اعتراض پی کئی چې حد خو مسلمان هم قائم کی دا ترجمه وروي الحسن وفان جهاد مقيم الحدود وس مشكله اقامه فرض خبر پوښوي بیا وی اهل بیت خلاف دار جاهد الكفار بالمنافقين د کافر د جهاد او د منافقان پر مخه په دې سره جنگ وکړه د منافقان مخه کا دې دا ثابت نه او دا نیوات چې تفشي او هم بیت الكذب دروجن د دروجن کور دې کایبا دې پوښ اکذب الطوائف پټول کې زیات درونه څو دي شیطان پر روایتو کې ډېر درو معتزله او خوارج دي هغه روایتو کې دروژن نه دي ځکه چې هغه ګناه ته کفر وایي یا د کفر د اسلام په امت کې نه ای پکې نشټینی او دا چې ځخوارن درسدي چې بس جوړوا وغلوظ عليهم والسختي وکړه وما او جهنم دې رسول الله جهنم په بیان کې او ناکار دا واپس یې يحلفون بالله ما قال قسم خري په الله باندې موږ داسې خبره نه وکړي ولقد قالوا قسم دې چې کوي او کلمه الكفر خبر ده کفر التواقع بیانې د دوتونو جنگ ابن جرير ابن منذر ابن ابي حاتم من قتاده یا شید مقرات د سړیو یو د جوهانه بل د غفار جوهانه انصار حلیفان دي غالب شي غفاری په جوهانی باندې عبد الله ابن ابي اوستا مدد په کې خبرو زمون دی په الله قسم وی زمون مثال سره او د محمد علی السلام وحاشا ما یقول او الله پر دغه پسند سم من قلبک یاکلک خپل سه سورب کا چې تاو خوري او قسم دې کې دلالو
نو یخرجن لا یخرجن الارض منها الازلداد درانه بلکې کلی واشندگان د سپک بشری یو سړی پیغمبر خدا ته خبر وسوله قسم خو چې موږ نه دی ویلي بیا پکې د جلات مسوید قسم کوي هغه پکې څه کړی دي داسې بل یو سړی دی دا غم بحث کوي بار تقریبا منافقانو به ګاډي وډي کوي نو موږ نه دی ولقد قالوا قسم دې چې ویلي دي کلمه الکفر کلمه الکفر څنګه ویلي یا خو زمونږ او د دې مثال سره سپه سورب کچ بتا غا پوکړی وتاو ته ویلي یا کچې دا سره رښتینی وي نو موږ د خرونه بیا سپک او یا د نبی قسم په بارک کې بل خبره کوا ګاډي وډي وای او کفر وال اسلام کافر شوی دی اظهار د کفر کړي پس د اسلام په اظهار وهم قصد کړي دي بما لم ينالوا په خبر باندې چې مونږ له نه را مخکې ما ویلو پړو دلته واقع بیانې بخاری کې مشته نور کې مشته اخرج البهقي في الدلائل حذيفه بن اليمان زمان یونیو د نبی قسم دوخي جلا راکود او عمار شړلا یا ما شړلو عمار راکودلا په دې رکې باندې دولستان سړي رام خامخ شوی دی پیغمبر خدا ویښ شو چې کړه پښاله ما ته پیغمبر پیژنې ما نه رسول الله د دې متلسمو دا مخ پټ کړو سورلې پیژنو دا منافقان تر قیامت پورې څه مطلب یو موږ نه خبر نه وی دای مطلب چې پیغمبر خدا به او خو یو د ډیر کینا وو وګورځي چې موږ رسول الله نه لګي قبيلو ته دا هدي اوسې سر راوړي وی بدګنم چې عرب خبرې کوي چې ان محمد الاسلام قاتل بقوم حتى يظهروا الله تعالى اقبل لهم بقتل لا هو يا قوم ورثوا جهادوني بقول ځاني غالب کو اوس دی وچ بهر تقدیرو سشویری هم دقل او الذين پس ما تستمخ خبر کې خدای په ایمان تم سوچ صاحبو سر رسول الله او دانه چې ټول خبره وته خو دې دا یو څو منافقان دي په یو جواب کې دولستي په چاته سوال لستي او نمونه راغلي شي وما نقموا بد نغني دي الا ان اغناهم الله چې الله غني کړو او رسول غني کړو من فضله د احسان الله نه بد نغني په وخت کې مگر په دې وخت کې یا بد نغني د سوجنا مگر د دې وجنا او دا وجه خو د خطا د بد غنو نه مخکې ما ویلي مدح شبه اوس په دې مسله کې څوک وي د اغنا معنا دا ده یو منافق دی جلاس یا حلاس اغل نبی قسم خون بها ور کړی دی چا یو سړی وجلو خون بها ولا ورکو جمان دار اسوق وینا دو پچمانی قرضوا د برداشت په ځان نو پیغمبر خدا ولا ورکړه سوق د مال د غنیمت دی ولا ورکړه محتاج خلقو یو جاوای اغنا الله وکړه اغنا رسولک پیغمبر مان لار ول کول شي که کوي نو مجازن تک مونږ اغنا الله کې خالق اغنا بنی آدم کوي کسبن قول بهای ورکړه مال د غنیمت دی ولا ورکړه یو بل خبر کوم د امام رازی وایي چې کوم لفظ مهم وي د خلاف المقصود قران کې شته حدیث کې شته نه وایي او چې قران حدیث کې نه استعماله وا ځکه چې مهم د خلاف المقصود تاسو ته د مهم بحث دی لا تقولوا راعنا لا تقولوا راعنا راعنا ما زمو خیال ساته یا وش پنکیا نام پټوایا قمقله پکې هموایا لا تقولوا راعنا دې ملي مهم د خلاف المقصود هو علامه شامی په یو حدیث باندې بحث کوي په پنځم جلد کې در مختار یو حدیث ته سند بهار څنګه چوي اسالک بمقعد العز بمقعد العز الفاظ بقسمي مقعد چې دا الله عزت دغه کې ناشته معقد ترل وې دا لفظ مو وایا ابو سفیان وايي حدیث فکر راغلی ابو حنیفه وايي مې ولې نه د دین وهم راځي دا الله عزت په عرش پورې تړل شوی یا الله په عرش من ناشته نو مهم د خلاف نقص دین درې صفحات من مسلسل لکی پدې چې کوم لفظ مهم د خلاف المقصود وي نه مې استعمال ټیک ده ترجمه به یو ټیک مو د کاتب نو چا ویلا او لفظ مهم دی نه مې استعمال
نو اصل کې د خدا حق نه ما د امام رازي خبرو کړه چې هغه په دې مقام کې داسې خبره کړه فایتو په توبه واسي خپل ناکار عملنا یکووی ولا توبه لري د فارغ خیر له یکون خیر له نو توبه وتا او د یکون په تکون پکار ده چې توبه مؤنث را نو خیرن چې خبر دی نو ارهات خبر شو ويتولوا واپس کیږي او نو واپس کیږي د خپل خبرنا عذاب ورکړي الله عذاب ترناک دنیا او آخرت کې نشي دا غیر لپاره پس مکه نیولین پیدا رسون کې ولا نصير او نه بچ کوون دا پکې د دې خبرو بحث شو اوس دلته نور خبر شروع شي دي د نبی قسم په باره کې ویلي عف الله عنك او د حدیث نوح علیہ السلام ان يعظك ان تكون مجاهدين دي دوړو په فرق دی او بیا وایي چې دوسه مبارک څه خبره وکړي اگر چې هغه خمن واغا خواغلکی وقد قيل ان المحب يعظم حبيبه ولا يقص عنده سبكينا لا كلام ضعيف ما حتى الواشون نطفا كلا وما ذرك المختار كانوا اسنوا ولم يعلموا عليك عندي بالذي عابد ستا قصر ما تچا شغلي وکړه مستا مرتبه کا مکرین کلا او نو ته غیبت کوون کی نقصان ګویا دې ما په مخ کې تعریف کوي او دې په دې نه پويږي چې موږ عیب ورته بل په وجه شاپن يفهم اساءته القلوب يقتل بالمعاصي د دې پلان کې صاحب په مخ کې سپارښت کوون کې دي په وجه شاپو دې ما ته ګوري کنه او غلطي کوي دغه غلطي دغه مخ نه پکې او عذر پیش کوي بل ويزيد الحبيب اتى بذنب واحد جاءت محاسن بألف شديد یو دوی یو غلطي وکي داغه محاسن زر سپارښت کان پیش بدم گفتی وقر سندم تعال الله نکو سپکی خبره خو دې زما وکړي خو زه په خپنه بدم گفتی وقر سندم تعال الله نکو خبر جواب تلخ مې بعد لبي لعلو شکر ستاره تاریخي خبر ما ته خوږي دا پکې اسی خبره ما وو دا پیغمبر خدا مبارک عفا الله عنه ومنهم من عهد الله بعد بدی هر شي الله سره وعده کړی لئن اتانا من فضله كالله متخبل احسان نصراكر لصدقنا هم بخيراتنكو ولنكونن يوم من الصالحين دلتا يوصل ذكر كي صعلبة حاتل او روایت کې تبرانی او د بيقینا په الدلائل یو سره پیغمبر خدا ورته ته یا رسول الله دعا وکړه الکه دا لک شیخ دی او دوی په مگر ځا ویني نو لکه شانتي ګړې شي له یو شوي نو بیا به منزل خوراتلو او دا ورځي به کله راتلو د شپې بنا د شپې راتلو او ورځي براتلو سره دې شي بیا د جبل راتلو بیا اختر کې بیا پیغمبر خدا وینا وکړه چې زکات راوړي ته به لا قد خرج زکات یا ما تاسو ټیکس ونډه کاری جزیه څه تاسو راشي دبر دې راغون کوي بیا براشي لاره یو بل یو صادق مسره هغه جو خسته ودو کتل رحمانه کړی مو دا وایي تاسو په وایي کنه او دا وایي دله چرار یره ما تاسو ټیکس کاری چې پیغمبر خدا ته خبره ویل دي علاقت ته سوال بدل ما ورته وی چې مکوا نه کوي د خپلوان ته خبر شو چې ته خبرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل نو سوال ویل ښا بس خسته ودی وخای روانه اوس ځان بچ کوي کنه یا رسول الله وینا ما ته الله بندش کړي لا خبر دا ابوبکر صدیق دور راغی ناغه ته ویل چې والدي وینا ما ته پیغمبر زه به سموالو عمر فاروق دور راغی هغه ته راوړه چې پیغمبر نه رسته ابوبکر زه به سوالم عثمان بن عفان وان راغی نو هغه چې دغه دغه څه سوالم بلغه زمانه کې مر دا یو د قصه په خبره پوښوي 127 نه شروع کا او په 128 په صفحه په اخر کې نقل کا امورات کې زکات دي او بیا په بحث کې خو ما د قرطبي څخه حواله وکړه 210 صفحه جلد څنګه په صحابو کې د خلک وي هغه د دې ترغیب کړي او ما ته یو بل کتاب دی چې ترغیب کړي خدا خبره چې بیا صحابي دی او صحابي نه خبره په صحابو کې د دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابي شو کبه یو صحابي شو ولې چې موافقان فرشته هم دا پکشته دا عبد الله بن ابي بکر دا احتمال الشيخ وبحث تقديره ان وانا من قبول كان يهاب وبن مناكم واستقلاته منه وان لم يكونوا لعدم اظهار وزنا لكن يظهر لكم وتكيف
خالق مثلا چویلے سی تغر من نفاق بل العالم من عدم قبول زکاة من المسلمين دا سا عمل دے او وفال روایتو کوئی دا سر جماعت کی منخطه حتی تخل کوئی دا جماعت کوتر دا بیا پیغمبر خدا ولی دا مندر چت کروانی مالکا ویزا محتاج شیم و زمان خد یو صادر اتکالا تنکیرمت کیو کلتو دعاو کچا اللہ زمان سیواکی والله اعلم فلما آتاه من فضله هر کچا اللہ خود احسان بخیو به نبوخ یوکرو دا اللہ حق نور کئی وتولوا متوالوا ودي مخلو فآقبا وست الله هم پد خلقو سے منافقت ناکار عقیدہ کفر او پزنو کی او الایون ثابت پوری تروغی پوری یلقونه دا اللہ سر ملاویگی قیامت شو یا دا مرغوقت شو تر مرغ پوری داولی اما اخلص الله وعدو فدیویا چی پریخو دا اللہ سر خپل وعدا مخی وعدا کرو او ما کنسی دو دروغ ویلے اس پکی روح المانی والا حدیث هم شروع قیخا پا حدیث دیم پوکی ویل یو سو ویکربل سو وعدائی کڑی و ماتی نبیا حدیثونا پایا قد اشتملآتو خسرتين المنافقت بیاوی بخاری مسلم ابو هريره آیت المنافق الثلاث المنافق درین نخیلی اذا حدث کذب و اذا وعد اخلاق و یتقوی نخان انورم پکشتے وسیحا اذا خاصا فجر او ګرانه وای دا چې بعد وخت مسلماني شک د اسلام کې نه وي او ایمان هم دا صفات وي ولا شبهه تعتري بل كثير من علمائنا اليوم متصفون بالاقتراء بها او بها كل زم ډیر علما په صفات وصول ویل شم وینا وایما آیت المنافق ثلاثون اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر نو جوابونه التدي شاکر بخاری وی شکایت نو التم دغه جوابونه حق جوابونه دا منافق دی تشبیها منافق حقیقتا خو ځل کې کفر دی په خلی اظهار اسلام کوي د دغه ځل کې وعده ما تولي په خلی اظهار کې وعده پورا کوم په ځل کې یو څه دی مشابه دی د منافق سره یو جواب شو مشابه دی د منافق سره یو جواب شو دویم جواب دار چې دا صفاتونه پکې غالب دي او دا خطابی جواب کړی اذا حدث خو چې خبره کوي دروغ وي نو اکثر دروغ وي دا په غالب شي اسو کوی دا هغه منافقان دي د پیغمبر خدا په زمانه کې او هغه خاص خبره دی کوي خاص پیغمبر ته ایمان دی نشته ایمان هغه خاص وعده وي دا هغه جواب دی فإنهم حدثوا في إيمان فكذبوا وأتمنوا على دينهم فخانوا وعدوا في نصرته لحق فأخلفوا وخاسروا فجروا وروي هذا عن ابن عباس بن عمر وقول سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رواحة لا تسمع اوس بیا بل خبره یا شرقایت د تیم د شرقایت حاشیه او یا ته 171 مرقات 171 جلد 1 شرقایت کراله چې ګناهونه څوک کوي کافر دي کبایر خوارج او دی متولو ته فاسق وي امو ورتم فاسق وي خدای مؤمن پر متول او حسن بصری وی واسر ابن عطا ته چې د زمانه مجلس نبات شو دی او ته کافر وي دغه چې واسر خارجي نو ایات دل عنا ورته وی زمونه په هغه دي شي پسند شو نو اعتراض وکړه چې د حسن بصری دغه مسلک دی دا منافق دی نو ته خو دې معتدل څنګه معتدل شو دغه دا مسلک نو حاشیه درته وایم د شرقایت ګوري نو وی چې حسن د خپل خبرینه رجوع کوي اوس راځو مرقات دا چې کوم صفحه مې ته خودله وایي چې دا قسم خبرې عطاء بن ابي رباح او د سعيد بن جبير او د حسن بصري عطاء بن ابي رباح ته وړاندې کړی چې سعيد بن جبير استاد سے بخشن چلتی وی دا کافر نه دی منافق نه وی حسن چې وی ښه تاسو خیال د یوسف علی السلام ور څنګه وای سوره یوسف وای نه تبلاشي چې موږ خپل روخه خوهانی ام بلوغلزو ام پلان کې کو منافقان دي
حسن وې د خپل خبرنا دوه نو دلته وې اسی خبر کوم ویلې رجل حسن بعض كان خلاف خلافي یو ټکی مې درلوي یو ټکی تشریح مې قال قاضي یاس ویلې مالک سورې مدینه په خبره پوښتنه یو بل جواب دا یو خاص سره دی کافر منافق او دا کارونه هم کوي هم منافق دی هم دروغ وایي دا پکې بل شو حکم خطابي چې مقصود دانه زور راخه یاول دې صفات الله صفاتونه ځان کې مړه ولي مسلمان د دې قسم صفات او عادت نه لري او منافق د صفات او عادت لري دا چې کوي او عادت زه په یو خبره کوم زمالم پکې وو اسی خبره کوم لفظي آیت المنافق سلام اذا حدث كذب عامل له او اذا معمول وایي په خبره رحیم د خبرو کې درو واذا وعد په دغه وخت کې خلاف نیت کې د خلاف چې دا پر کوم نه وایي اسی خبره سره کوم یو سړی وعده کوي پورا کوي خو بیا عارف پیدا شي نو څه یو دا چې په وخت کې خبره کوي کنه وعده کوي نو یې پر کوم اسی خبره په دې وخت کې چې امانتدار کیږي خان اذا پس مخوی اذا اسری دا ظروف دي او دا معمولات دي عامل پکې ګوره نو چې کله خبره کوي په دې وخت خبره کوي کذبا او اذا وعد خلفا مطلب دا چې یو سړي آینده لپاره غلطي شو ځان خبره په دې وخت کې نیت نه نو دا چې وخت کې خيسه پلاږي علم يعلموا ايام في المنافقان ان الله يعلم سرهم الله واقف د پټو خبرونه ولجوام د جرګونه پټ لاسکي د پټونه پټي سرخ پټو یو نجوا د دې کسان نه جرګي کوي او الله واقف د غیب نو بدل بول الذين هم الذين دا کسان دي يلمزون شعيبون لكي المتطوعين طاغه شابان دي چې په خوشي خرچونه کوي او دا څوک دي من المكائنين من المجار مؤمنان او پس کې په کوي په صدقات په تقسیم الصدقات په خیراتونو کې چوغه دوه مال خلق څو دا خو یا کار د کنه لکه عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف دي به خرچونه کړی دا غي په بار کې وای نور څه دلته نقل کې عبد الرحمن بن عوف د ما 700 روپۍ دي څلور د بسو شو څلور په توران لیکو عاصم یادی یا رسول الله زما سره او یا وثقه کجودي منافقان وی دومره سلور زرا او یا وسقا دا خوریا لکنا ولی پت نور کئی بیا پورتا یو سر انصار نن دا حب دی کنی ابو عقیل دی یا رسول اللہ زمان خمان نشت دی ما دیگا ځان مزدور کرے او دا پر انسان تا چولو دوی گجنی ورسوی یو استاسو شو یو دا بچو شو یو سړی آل دی بل او سپین ولا سپین چا کوي وړي دا خو یا کار کنه یلمزون المتوین اعتراض کوي پچا کوم خلک په خوشي باندې خرچونه کوي او دی ایماندار نو په صدقاتو کوي والذین لا یجدون الا په هغه څه اعتراض کوي شاغي نونی لکه ابو عقیل حبحاب مگر خپل کوشش خپل منډه بازار کې مزدور کړه مزدوري نه کړو پیسو منو خان دی پوری سخر الله من خندل الله پوری په جزاهم الله خان یې بدل ورکړي او دا دې پر عذاب دې درناک استغفر لهم او لا تستغفر لهم لفظ ترجمه بخشش ولو واره یا بخشش ور لم غواړه او مطلب سره بخشش غواړي او کنه غواړي ظاهر کې امر دې انشاء دا نهي دا انشاء دا واقعاتو کې خبر دې او مخکې موږ خبرې کو انشاء په دې خبر په دې اشاره او هر دغه نقطې لټاو چې کله خبرو کوم او تغییر تعبیر کوم لګرا شو نو گویا کې الله ورته وی چې بخشش او دجو مهلت ورنکړو بس کومنده تعبیر ظاهر څه په استغفر ځکه چې یو امر دی او بل مامور دی مامور خبره مې او امر خبره کوي نو تفصیل ظاهر تعبیر شو په سمانه ک بخشش غواړي بخشش مو واره مو مکو نه کو کله کله وای سره انشاء نه خبر دی خو زه انشاء کوم ټول خبر کې شي نقطې لټو کته بخش غواړي او یا ذلی الله نه بخي نو دا ټول ملائکان پکې دي خاص کر عبد الله د ابي زوی پکې دي
او بیا حدیثونه پاکه مختلف دي عبد الله د ابي زوی د منافقانو سردار او بیا د مدینه منوره یو لوی معتبر سره هم د روایت را یو ځل سعد بن عباده بیمار پیغمبر صلی الله علیه وسلم الکه سعد خبر نه نن عبد الله سوي دي دا خپل خردل تمره ولا ادینه بوی خيږي مونږ ته تقریبا مکوا خپل ځکه کینا که څو خاصه درځي وا دا سیب خپکه د مدینه خلکو جرګه کړو تاج بجو عبد الله بن عباده بادشاہ کو تراغلی اصخت حسب دې کنه نو مکه نو دغه پیغمبر خدا ته دوکي او څو کله په هوت کې واپس کړه پرسي دا سم من قلبك ياكلك يخرجن العز من هذا نو چې کله مرکه ده نو زوی ته وی لا شاه پیغمبر خدا نه کبي سو غواړه مال راوړه اوس ګور څومره خیا سره ګور پیغمبر خدا مال خپللې ور خپل کمیشل راکو او زوی ته وای ته دې کلی مشر زوی خو نه کنه د کلی مشر نو بیا بستا متعلق خلک د پلان کې زوی د لاشه جنازه راځي روایت ګرځي پیغمبر خدا وعده وکړه چې درځم بعد کې کمیس یې ورکړ بل خلای یو روایت ده بل روایت کمیس نه دی ورکړي پیغمبر خدا چې راغی قبر کې خو په غي کې ونیو په دې خلا کې وته لارم ټوکړي کمیس وته واپس حدیثونو کې اختلاف راغی نو جواب کې نو والله اعلم څوک د جواب کوي دوه کمیس یو یو مخ کې ورکړي یو بیا ورکړي زما دې کې دا چې مخ کې وعده کړی او رسې عملن کار او بیا پسې وایا چې په کمیس کار وشو نو په کمیس کار کیږي او کنه کیږي نو دلته پسې راځه خبره پوښتنه کیږي نو هم وکړي کی وخت د شیخ خطا کمیس کې څه په ذاتنا هغه ما یې نو کمیسي فرمای زما کمیس وسو والله اني لا ارجو ان يسلم بك كسر من الفين زما امید ده چې الله د پوجمان مسلمان کی زل تخرجونه سیوا فقد حق الله رجاء به كما بل اثر وګد بحث ته په دې مسله باندې کمیش ولوانه رسو کمیش ولورکاو سو کوئی چې سره خشه غوان په څه نه خو دا خو د سخاوت راته سو کوئی نه عباس ته په بدر کې راغی هغه ځوان اندم دا چا کمیش نه برابر کمیش لیدل وتی سو بوله کمیش ورکی نه عبد الله ابن ابي برابر نبی سم ته هغه بدل ورکاو چې قیامت کې ودرته شته نو دا هغه بدل شو بعد تقدیر دا پکې د عبد الله ابن ابي خبر کوي او جنازه کوله نو حضرت عمر وای په د جنازه کې ته نه پیژنې خپلان کې کار چی کړو خپلان کې چی کړو خپلان کې چی کړو روان دي هغه شخص خیر ولا نه کنه کله ول پیغمبر موږ خبرې کوي کنه والذي اثري چې هغه زمواري کړو دغه خبرې تولى كبره له عذاب دې خبرې هغه وای اګور الله بل کړی نو ته پیژنې ته یې واځو خبر کړی دا نه استغفر الله یې وی ما ته خو استاخو خلا چې کيو کړه کې زینب به هم دې نه جمع کو باید روایت کې جنگ سره کې او دا چې راځي سات حضرت عمر چې مور منډه او په موږ جامونو ته څه کوي نو جنازه وکړه دا غینه فسر الله خبره جنازه ته مکه بار تقدیرو دا عبد الله ابن ابي او دا هر چا چې وی خدا سي استغفر لهم بخشش ورلغواري او کنپاړي کته ول بخشش غواړي 70 مرتين او یازلی الله ينبغي لا يغفر التابعين او ځکه چې کافر دي کنه ته 70 مبارک علماء لیکي او یا دا ترجمه کړه او یا شپېته او یا او کله کله کاسو کله دې بخشش غواړي نو هم نه وغم او بیا خلک نکته لټای نبي په شو کوي او نکته لټای بیا په عادت بحث کوي کله عادت منطق دی او کله په اصل دی کله په عادت دغه فرد او کله په زوج دی او کله په کم دی او کله په غیر دی کله مغرد مرکب دی بیا کشي وي عادت دی شمیر یو ته خلک عادت نه ځکه عادت وي دي ته دا غو طرف او دوه راغون کی او داغي مجموعه سو وټوشي غایني میکا دي تعالى نسو مجموعه حاجه دي نیم د مجموعه طرف نو دیو نه خاص دي خاصشته نو دوه یو طرف دي دوه عدد دي یو او درې راغون دي سوسو سلو نیمه سي دوه
درې دوا او سلو شپږ نیوي پنځه یو طرف ته درې بل غایته پنځه د شپږ دغه کنه وان د شپږ دي دا غونډه نو چې را غونډه نو بس چې نیم د مجموعي حشتین هغه څه ودی شي تعالی او بیا دا عادت یو فرشو تقسیم برابر ته نکړ سوې درې او یو دې دوه ته برابر زوج سره دا پکې بل تقسیم شو نو بیا پکې وایي کله پکې مفرد دی او کله پکې مرکب مفرد معنی یو دوا درې سره پنځه شپږ اته نه لس مفرد بل پکې مرکب یو معنی یو اور لس دولس معنی دو اور لس دا مرکبات نو په عدد مرکب کې انتها مو آیا غیبه بحث نه غي انتها هم معلومه نو دا عدد ورته انتها څه ده لس او بیا وایا یو بل څه یو جمع راواله چې هغه دې لسو کې ضرب خو هغه دې وی چې هغه عدد مفرد وي او هغه کې فرد مرجب درې جمع شي وي فرد پکې هم او دا فرد جمع پکې شي دا فرد جمع درې فرد پنځه فرد و فرد جمع شو او دا عدد زوج پکې هم جمع دوا څلور شپږ نو گویا کې ټول عدد راوسته ځکه چې دا عدد مفرد کې شروع کړه نو یو مفرد راوسته دا غي جمع کړه دا عدد مرکب به هم راوسته اوس پکې هغه له عدد مفرد راوسته او بیا کې زوج او فرد راوسته یو مثال کو په انتها د عدد کې